مفید للعلم لا ينحصر دی فإن قیل سرا یو اعتراض دی او قلنا سرا دا هغه جواب دی. اعتراض دا دی چې خبر صادق کم چې مفید دا علم دی تا منحصر که په دوو قسمونو کې چې یو خبر متواتر دی او یو خبر رسول دی. حال دا دی چې خبر صادق منحصر په دې دوو قسمونو کې نه دی. د خبر صادق سلور قسمونه نور هم شته. یو د الله خبر، خبر الله، خدای د سشینه خبر ورکی دا صادق دی، مفید د علم دی او استاد خبر صادق په اقسامو کې نشته. صحیح. دویم نمبر خبر الملک، ملائکه د سشینه خبر ورکی نو هغه صادق دی، مفید د علم دی او استاد خبر صادق په اقسامو کې نشتا. دریم نمبر خبر اهل الاجماع، مجتهدین په یو مسله کې اجماع وکړي چې اجماع امت ورته وایي، بیا خبر ورکړي چې مونږ په دې خبره اجماع کړې ده. دا خبر صادق هم دی، مفید د علم هم دی او حال دا دی چې ستا د خبر صادق په اقسامو کې نشته. څلورم یو څوک خبر ورکي چې زید راغی، دا خبر واحد شو خو ته داسې ور وګورې چې زید کور له روان نو دا خبر واحد شو خو صادق دی او مفید د علم دی. ځکه دا ستا قتل په قرینه ده کنه، تاسو به پوه شئ. نو خبر واحد چې مقرونی د قرینه سره هغه هم مفید د علم هم دی او صادق هم دی او ستا د خبر صادق په اقسامو کې نشته. سوال باندې پوه شئ. تا خبر صادق منحصر که په قسمینو کې چې متواتر او خبر رسول دی. حال دار چې د خبر صادق دو خدغه قسمونه دي، ورسره سلور نور قسمونه هم شته چې هغه عبارت دی د خبر الله نه، د خبر الملک نه، د خبر اهل الاجماع نه او د خبر رجل نه بقدوم زیدن عند تسارع قومه الى داره. خبر ورکی چې زید راغ، ټول خلق د زید کور له وګوري چې زید په خپل دروازه نه نوتو. دا خبر واحد صادق شکل. تاسو په سوال پوه شئ. قلنا سره به جواب وکي. خلاصه د جواب دادا چې خبر صادق مفید د علم دی. صحیح شو. خبر صادق مفید د علم دی. خودی کې دو قیدونه دي. یو قید پکې دا دی چې خبر صادق سبب د علم دی عامة الخلق. صحیح شو. عام خلقو ته. دویم قید پکې دا دی چې خبر صادق هغه خبر صادق سبب د علم دی چې محض د خبرتوب د وجې نه مفید د علمي بغیر د خارجي قرینې نه. لکه په پوه شئ څو قیدونه شو پکې. یو دا چې خبر صادق سبب د علم دی، مفید د علم دی، خو هغه خبر صادق چې سبب د علم وي عام خلقو نه.
نو دی سره خبر الله او خبر الملک اوتو صحیح شو او خبر اهل الاجماع اوتو ځکه هغه سبب د علم عامه الخلق ته نه دي صحیح شو او دویم قید پکې دا دی چې خبر صادق سبب د علم دی خو محض د خبرتوب د وجینا بغیر د قرینې نه نو دې سره اخبار بقدوم زید عند تسارع قومین الى داره تی اوتو ځکه دا سبب د علم دی خو د قرینې خارجي د وجینا چې قوم ورته وګوري هلکه به پوهیږي که به پوه نشي نو دا خبر خو مفید د علم نشه محض خبر چې د قوم کتلی نه وي دا خبر خو مفید د علم نه وکنه هلکه په خبره باندې پوه شئ تاسې کې به پوه نشئ نو گویا کې دا څلور واړه څیزونه چې کله سبب د علم جوړیږي عامة الخلق ته دا به په واسطې سره جوړي خبر الله او خبر الملک دا العام خلق ته سبب د علم جوړیږي چې کله رسول خبر ورکی چې ما ته الله داسې ویلي یا ما ته ملائکې داسې ویلي نو خبر الله او خبر الملک دا په خبر رسول کې داخل شو د خبر صادق په قسم ثانی کې داخل شو چې خبر رسول دی الکه تاسو به پوه شئ کې به پوه نشئ او خبر اهل الاجماع دا په متواتر کې داخل دی دا پچا کې متواتر کې ځکه اجماع د دومره خلکو چې توافق د هغوی په کذب محال نو خبر اهل الاجماع دا سبب د علم دا خدا په متواتر کې داخله ده سبب د علم عامة الخلق ته نه ده تاسې به پوه شئ سبب د علم عامة الخلق ته دا خبره ده چې دا اخبار دومره خلکو ورکړی دی چې توافق د هغوی په کذب محال دی نفس خبر اهل الاجماع دا مفیده د علم نه ده چې دا بله خبره ورسره نه وي هلکه تاسو به پوه شئ تاسو په خبره پوه شئ ګورئ فإن قیل کسو کې اعتراض وکړي الخبر الصادق هغه خبر چې صادق وي المفید للعلم مفید د علم د پاره لا ينحصر منحصر نه ده په نوعین په دوو قسمونو کې چې متواتر او خبر رسول دی بل قد یکونو بلکې کله کېږي دا خبر الله تعالی دا الله خبر کېږي او خبر الملک یا کله د ملکی خبر شي دا خبر صادق او خبر اهل الاجماع یا خبر د اجماع والاو شي اول خبره یا داسې خبر شي المقرون چې پیوستی بما د هغه سره يرفع احتمال الكذب چې اوچتای احتمال د کذب کل خبر لکه یو سړی خبر ورکی بقدوم زید پراتلو د زید عند تسارع قومي په وخت د جلتۍ تلو د قوم د الاداری کور د دتا الکه به پوه شئ قلنا مونږ جواب کو المراد بالخبر مراد په خبر صادق سره چې مقسم دی خبر انداسی او خبر دی یکونو چې دا خبر سبب للعلم سبب د علمی لعامت الخلق عام مسلمانانو ته بمجرد کونه خبره په خالص دی سره چې دا خبر دی مع قطع النظر عن القرائن المفیدة لليقین سره د قطع نظر د هغه قرائن نه چې کومي مفید د یقین دي هغه قرائن ته لري کې چې مفید د یقین دي
نو خبر الله او خبر الملک او خبر اهل الاجماع دا عامت الخلق دا پاره سبب د علم ندی او خبر بقدوم زیدن دا چې سبب د علم دی د خارجي قرینې د وجه نه دی دا دو قیده پکې مونږ ولګول بدلالت العقل عقل په دې دلالت کوي دا د دلیل د عقل د وجه نه دا مونږ دا قرینې ولګولې دا قیدونه ولګول فخبر الله تعالی د الله تعالی خبر او خبر الملک یا د ملکی خبر انما یکون مفید للعلم دا کی دی مفید علم دا پارا بالنسبت الى عامت الخلق پر نسبت سر عام خلق تا اذا وصل الیہم چکل راو رسیگی تی عام خلق تا من جهت رسول علیہ السلام د طرفا د رسول علیہ السلام نا په حکمه حکم د خبر الله یا حکم د خبر الملک حکم خبر الرسول حکم د خبر رسول له ته حکمه ضمیر خبر الله تم راجه د خبر الملک تم کما له په او سر راشي نو بیا ضمیر ورته یو راجی شي نو کل واحدین مراد نو خبر الله او خبر الملک مونږ ته واسطه د رسول سره رسي نو دا په خبر رسول کې داخل شو وخبر اهل الاجماع فی حکم المتواتر او خبر د اهل اجماع په حکم د متواتر کې ده حکم د چا کې ده یلکا د سیونه ویلې چې خبر د اهل اجماع متواتر ده بلکې دا سی ویلې چې خبر د اهل اجماع په حکم د متواتر کې ده څه کې ده زکا د خبر اهل الاجماع او د خبر المتواتر په منځ کې دو فرق دي یو فرق دا دی چې خبر المتواتر سبب د علم دی دا ثابت دا په بداحت العقل سره په سره بداحت العقل سره او خبر اهل الاجماع چې سبب د علم دی دا ثابت دا په حدیث شریف سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یجتمع امتی علی الضلاله زما امت په گمراهی نه جمع کیږي او اجماع نه کوي امنګ معلومه کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت مجتهدین او اجماع وکړه دا مفید د علم ده په بداحت عقل سره ثابت نشو دیمه وجه دا ده چې خبر متواتر خبر د دسی خلقوی چې توافق د هغوی په کذب محالي هغه د یو جماعت خلق نه د یوې علاقې خلق نه د یو زبان خلق نه د یو فن خلق نه هر قسم خلق او خبر اهل الاجماع د یو جماعت خلق چې مجتهدین دي خلق به پوښتنه او د خبر اهل الاجماع او خبر المتواتر کې دا دو فرق او یو دا چې خبر المتواتر مفید د علم دی دا په بداحت عقل سره ثابت دی او خبر اهل الاجماع مفید د علم دی دا په حدیث ثابت دی دویم دار چې خبر المتواتر خبر د عام خلکو دی او خبر اهل الاجماع دا خبر دی یو جماعت د خلکو دی چې مجتهدین دي هلکه به پوښوي نو خبر اهل الاجماع په حکم د متواتر کې او بل پاتې د درې خلاړل کنه یو پاتې چې د زید خبره هغه شارح ذکر نه کړ چې هغه ښکارا ده ځکه چې دی ویلي چې خبر صادق مفید علم دی هغه خبر چې یو خود عامت الخلق د پاره او دویم چې قرینه خارجي ورسره نه او هغه ته چې موږ صادق وای خو د قرینه خارجي د وجه نفس خبرتوب د وجه نه خو نه کنه الکه په پوښتنه
وقد یجاب سرا د اجماع د خبر اهل الاجماع نه بل جواب چا کړي اعتراض خو په خبر اهل الاجماع وارد چې دا مفید د علم دی او تا په خبر صادق کې نه دی داخل کړي نو د خو جواب وکړو کنه چې خبر اهل الاجماع په متواتر کې داخل دی وقد یجاب سره بل چا بل شان جواب کړي دی بل چا دسی جواب کړي دی چې خبر اهل الاجماع دا چې سبب د علم دی د نفس خبریت د وجه نه دی بلکې د هغه دلایل د وجه نه دی چې هغه دلالت کوي په دې باندې چې اجماع حجت ده او هغه دلایل چې دلالت کوي چې اجماع حجت ده هغه احادیث دي احادیث خبر رسول دی نو خبر اهل الاجماع دا په خبر رسول کې داخله شو الکه به پوهیږي کې به پوهیږي الکه به پوهیږي ګورئ وقد یجاب په تقی سره جواب شوه دی بانه چې خبر د اهل الاجماع لا یفید افادت علم نه کوي بمجرد خبرتوب سره بل بالنظر بلکې په دې سره چې وکتل شي هغه دلایل ته چې دلالت کوي علی کون الاجماع حجتا چې اجماع حجت ده او هغه دلایل خو خبر رسول دی دا به خبر رسول کې ور داخله شو الکه تاسو خدای وکړه چې پوه شئ د دې سړي جواب ډېر ښایسته جواب دی خبر اهل الاجماع هم په خبر رسول کې ور داخله کړه نو خبر الله خبر رسول خبر الله خبر الملک خبر اهل الاجماع درې واړه په خبر رسول کې ور داخله او مخکې جواب چې شو خبر الله او خبر الملک په خبر رسول کې داخل شوی او خبر اهل الاجماع په متواتر کې داخل شي الکه د دې سړي په دې جواب باندې علامه تفتزانی نه دی پوه شوی نو دې پې رد کوي تاسې پې پوه شئ نو تفتزانی پې رد داسې کوي چې دا جواب ټیک نه دی ولی وایي ځکه دې جواب سره خو خبر اهل الاجماع د خبر صادق نه ویسته ځکه د داسې ویلې چې خبر نه زمونږ هغه خبر مراد دی چې هغه په خپل صادقي د دلایلو په بنیاد نه او دا خو د دلایلو په بنیاد صادق دی چې هغه دلایلو ته موږ وګورو چې اجماع حجت ده لہذا خبر صادق دی ته وایي خبر صادق دی ته وایي چې د نفس خبریت د وجې نه مفید د علمي او خبر اهل الاجماع خو د نفس خبریت د وجه نه مفید د علم نه ده مفید د علم هله ده چې هغه دلایل ته وکتلی شي چې هغه دلالت کوي چې اجماع حجت ده دا وایي خبر صادق نه دا وتې ده نو دی وایي چې بیا خو خبر رسول هم د خبر صادق نه وتې ځکه خبر رسول هم د نفس خبریت د وجه نه مفید د علم نه دی بلکې هغه هم مفید د علم دی په نظر سره هغه دلایل ته چې دلالت کوي په دې خبره باندې چې خبر رسول حجت دی هغه دلایل کوم دي چې دا خبر د هغه چا د من ثبت رسالته بالمعجزه وكل خبر من ثبت رسالته بالمعجزه فهو مفيد للعلم فخبر الرسول مفيد للعلم دې کوم په دې دلیل تفکر بیا به خبر رسول سبب د علم ګرځي نو بیا خبر رسول هم د صادق نه وته کدي خبرې ته وګوري لہذا وای قد یجاب والا د دې مجیب جواب صحیح نه دی دا چا ویلی دی خدای په مطلب پوه نه شکر دی خود مجیب په مطلب پوه نه شه دی وای چې مجیب لکه چې خبر اهل الاجماع د خبر صادق نه وېستا او مجیب خو خبر اهل الاجماع د خبر صادق نه وېسته نه دی بلکې د خبر صادق په یو قسم کې داخل کړي چې خبر رسول دی وای وام دې کمزه او ډب دې کمزه خيږي دا هغه څه مطلب دی او د دې کم مطلب واخیستل کې به پوه شي ګورئ
وقد یجاب اول دی جواب د مجیب ته وګورئ او په تحقیق سره جواب کیږي د بانه چې دا خبر اهل الاجمال لا یفید مفید د علم نه دا بمجردی په مجرد خبر تو بل بالنظر بلکې دا مفید د علم دا چې نظر وکړي شي ال الادله هغه دلیلونو ته عدالت چې دلالت کوي علی کون الاجماع حجتا چې اجماع حجت تا نو دې بیرت کوي قلنا نو په خبر رسول کې داخله کړه نو دې وایي چې گویا کې لکه چې د خبرې صادق دی وستا نو دې وایي قلنا منګه وایي وکذالک خبر الرسول همدارنګه خبر رسول مفید د علم نه دی مگر الا چې دلایل توکتل شي ولهذا دې د وجنا جوعیلا خبر رسول ګرځول شوی دی استدلالیم کرا چې دلیل زره معلوم دی بغیر د دلیل نه دی لکه په پوښي نو ما تاسو خبر وکړه چې دې په پوی نشو د مجیب مقصد صحیح دی او د مجیب خبره روغه ده چې چا جواب ورکړل لکه په پوښي کې په پوی نشي بس